حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مبارک راضی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ فرمائل چې زما په نس څلور کارونه دا ډېر زیات بهترین دي، خو لیکن دغه څلور واړو کارونو کې یو خوبي ده، یو خوبي ده، او بیا دغه خوبي چې کوم ده دغه د یو امر متقاضي ده، یو حکم کوي ما تاسو ته. فرمایل وی چې نیکو خلکو سره کېناستل، د نیکو خلکو صحبت حاصلول دا یو ډېره لویه خوبي ده، خو لیکن د دې حکم او امر دا دی چې بیا ته هم ځان هغه شانتې کې د هغې اتباع کول، د هغې په شانتې ځان جوړول، د هغې په نقش قدم باندې تلل، دا د دغې ناستې امر او حکم دی چې صرف ناسته نی، داسې نه چې صرف ناسته یو نور د هغې په شانتې ځان جوړولو اړو څه فکر نی، مطلب چې هغې سره ناست دی نو چې د هغې په شانتې ځان جوړ کړي او بیا هغه شانتې اعمال هم خپل کړي. فرمایي چې د قرآن کریم تلاوت کول دا یو ډېره لویه خوبي ده چې کوم سړي ځان له روټین جوړ کړي د روزانه په بنیاد باندې تلاوت کوي د قرآن کریم، دا یو ډېره لویه خوبي ده، خو لیکن دا یو امر کوي، یو حکم کوي چې بیا په هغې باندې عمل کول، په دغې قرآن باندې عمل کول، دا د دې امر او حکم دی چې ما تاسو بیا په قرآن باندې عمل هم وکړو. تش د خولې وینا نی، په عمل کې لکه څنګه نبي علیه صلات وسلام بارک راځي، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نه پوښتنه وشوه د نبی علیه صلات وسلام اخلاق سو، اخلاق یې څنګه، اخلاق یې سو؟ جواب کې ورته فرمای خلقه القرآن. د نبی علیه صلات وسلام اخلاق بعینه قرآنو، یعنی قرآن کې چې څه و بس نبی علیه صلات وسلام په خپله زندګۍ باندې لاګو کړی، دا قرآن هر یو حکم نبی علیه صلات وسلام په خپل عملی زندګۍ کې راوستی و. نو عثمان رضی الله عنه فرمای چې د قرآن تلاوت کول دا یو خوبي ده، خو لیکن دا متقاضي ده، دا تقاضا کوي، دا امر کوي، حکم کوي چې بیا د قرآن په احکاماتو باندې ما او تاسو عمل وکړو. او بل فرمای چې دا مریض عیادت کول، د مریض پوښتنه کول، دا یو ډېره لویه خوبي ده، خو لیکن دا یو حکم کوي. او حکم څه دی؟ حکم دا دی چې بیا د مریض تا ته څه وصیت وکړي بیا هغه پوره کول. دا مریض پوښتنه کول دا ځان له یو خوبي هم ده او د ثواب کار هم دی، څنګه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرمای چې څوک د چا پوښتنې له لاړ شي نو هغه ته د ښکلې دعا وکړي او د هغه د ډاډګیرنه وکړي، هغه ته د ډاډ ورکړي. بعضې کمعقل خلک وي او ته خو پرون داسې وي او نن خو ګوره هلکه د هغې نه خراب شوی، مریض دا اړو غورځېږي چې او زه جوړې د ټیک کېدو نه یم. نبي علیه صلات وسلام وایي هغه له ډاډ ورکه، هغه مضبوط که. نو عرض دا کوم چې ما تاسو همیشتن بیمار پرسیو لځو، عیادت لځو، نو په لومړني نظر کې که مریض هر څنګه وي د هغه زړه ته تسلي ورکول چې هغه ته ډاډګیرنه ورکو، ماشاءالله ته خو د پرون نه نن ښې او ته خو ډېر ښې، ستا نه پلان کې څونه خراب و دغه شانتې، نو هغې سره د هغه اړه راوچت شي، اړه ورسره مضبوط شي، انشاءالله ماله به الله رب العزت صحت راکړي.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې هغه ته دعا وکړه. او بل یو حدیث مبارک کې راځي چې دا ناجوړ سړي د بیمار سړي دعا قبلېږي. خپل ځان د پاره ته دعا وغواړه او د هغه د پاره دعا وکړه. ورته ووایه ما ته هم دعا کوه چې هغه تا ته دعا وکړي، ته د هغه د پاره دعا وکړه. چې څنګه نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي دعا یې قبلېږي، په دې نیت ته دعا وغواړه چې یاره زما دپاره دعا وکړه چې د ده دعا الله رب العزت قبلوي، چې دې زما دپاره کومه دعا کوي الله رب العزت به یې قبلوي. الله رب العزت به دغه خیر ماله راکوي او د دغه شر نه ما محفوظ ساتي. او کتابونو لیکلي دي کم سړی چې د ماښام د چا عیادت له لړ شي، ماښام ټایم کې د چا عیادت له لړ شي، نو فرشتې بیا د سحر خطو پورې د ده لپاره د مغفرت دعاګانې کوي. کم سړی سحر لاړ شي درازې لړ شي، نو تر مازدیګره پورې تر ماښام ټایم داخلېدو پورې د رس ختمېدو پورې د هغه لپاره د مغفرت دعاګانې کېږي. دا ځان له یو ډېر لوی احساس او اکرام دی. عثمان رضی الله عنه باره کې راځي فرمای چې زه د حضرت اروا بنت عبدالمطلب د هغې پوښتنې له تلم، بیماره شوې عیادت له تلم، نبي علیه الصلوۃ والسلام هم راغی. نبي علیه الصلوۃ والسلام د نبوت خبره دغه ورځه کې مکه کې خوره شوې وه. ما نبی علیه الصلوۃ والسلام ته داسې ډېر په غور باندې کتل. نبی علیه الصلوۃ والسلام راته وفرمایل ای عثمانه څه شوي دي، څه چل دی چې ته ما ته دومره په غور سره ګورې؟ ما عرض وکړه یا رسول الله په تاسو باندې وحي نازلېږي. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته د قرآن دغه آیاتونه وی وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. لږ ساعت را سره ناسته وکړه، بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاسې لاړ، زه ورپسې راووتم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره لاړم، خو لیکن چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه آیاتونه ووی نو زما زړه کې دا دین اسلام هغه محبت هغه راغی او ما وی چې دین اسلام کې داخل شم او بیا لږې ورځې بعد لاړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کې حاضر شم او دین اسلام مې قبول کړ. نو عرض مې دا کولو چې دا عیادت یو ډېر لوی عمل دی. حضرت عثمان رضی الله عنه فرمای ما ته د عیادت دا وجه الله رب العزت دومره لوی دولت را نصیب کړ. خو لیکن فرمایي چې څوک عیادت له لړ شي او مریض ته بیا وصیت وکړي نو بیا هغه وصیت پوره کول دا ضروري شی دی. دا حکم کوي دغه چې دغه پوره شي. او بل فرمای چې دا قبرونو زیارت کول، قبرونو ته تلل، خو لیکن رواجن نخه دا نن سبا ما تاسو څنګه رواج جوړ کړی دی. غون کال ما تاسو تخپل مړی نه یاد، خو لیکن چې کله د اختر ورځ شي ډېرې علاقې داسې دي چې په هغې کې د اختر په ورځ مقبرې ته تلل فرض خلکو جوړ کړي دي. فرض بالکل داسې کړي دي لکه فرض، بالکل یې نه خطا کوي. خیر دی که د اختر مونځ پاتې کېږي یا رسته کېږي رستو دي شي، پاتې کېږي پاتې دي شي، بل ځای ته به لاړ شم، خو لیکن مقبرې ته تلل چې کوم دی دا نه پرېږدم. داسې یو رواج دی چې دې نه ځان وساتو، ځکه چې الله رب العزت د اختر ورځ د خوشحالۍ دپاره پیدا کړې ده. فقها حضرات فرمای چې د اختر پر ورځ
روجه نیول چې د ثواب کار دی څومره لوی د ثواب کار دی. الله رب العزت د اختر پرز روجه نیول هم منع فرمایلی ده چې د اختر پرز ما زما دغه عبادت هم نه کې روجه به هم نه نیسي. او دلته ما او تاسو داسې کارونه شروع کو چې الله رب العزت د خوشحالۍ دپاره دغه رس پیدا کړی ده. ما او تاسو ته خفګان جوړ کو لړ شو موږ بر وته بیا ناست یو خپلو مړو ته او جاړو او چغې وهو. نه دا نه دي پکار چې دغې نه احتراز وکړو ځان بچ کو. عثمان رضی الله عنه فرمایي چې دغه قبرونو زیارت کول خو لیکن په دې د دې امر او حکم دا دی چې په دې نیت باندې ما تاسو لړ شو چې هلته وګورو یاره دا مې پلارو دا مې ترو دا مې رورو دا مې خور وه دا مې یار دوستو دیم زما په شانته په دې دنیا کې وخت تېر کړی دیم دلته ګرځېدلي وو دغه شانته تعلقات یو. خو لیکن نن د منونو ټنونو خور لاندې پروت دی او نن یوازې پراته دي صرف د خپل عمل سره. نو آیا که سبا زه نه یم او دغه شانتې د خور لاندې پروت یم نو ما د دې دپاره څه تیارې کړې ما څه داسې عمل کړی دی چې هغه ما د الله په دربار کې کامیاب کی په دغه سوچ باندې. نو چې هر ورځ بیا ما او تاسو قبرونو ته ځو بیا حدیث مبارک کې راځي چې د جمعې په ورځ یا د جمعې په شپه مقبرې ته تلل دا ثواب لري ډېر د ثواب کار دی. نو چې زما او ستاسو هر عمل د دین اسلام د دایرې دننه چې ما او تاسو په هفته کې کم از کم یو پیره ځو خو لیکن په دې نیت حدیث مبارک کې راغلی جمعې په ورځ یا جمعې په شپه په دغې نیت باندې ځم یو په حدیث عمل راغی بل د عثمان رضی الله عنه د قول مطابق عمل شو بل چې زه مقبره کې کښېنم او دغه سوچ وکړم ما ته به زما مرګ هر ټایم مخامخي زه به د ډېرو ګناهونو نه د هغې د وجې بچ یم. نو دغه شانتې چې ما او تاسو هر عمل کې د الله رب العزت رضا ولټو. بل ځای کې فرمایي چې څلور څیزونه داسې دي چې هغه د څلورو څیزونو نه بغیر بې فایدې دي څه فایده یې نشته ده. یو هغه علم چې په هغې باندې عمل ونه شي علم وي خو لیکن چې عمل ورسره دویم څیز عمل ورسره ني نو دا بې فایدې دی بې څه فایده نشته دی. دویم نمبر فرمای هغه مال چې هغه صرف راجمع کیږي او هغې کې خرچ ني خرچ کیږي نه. نن سبا زما او ستاسو یو سوچ جوړ شوی دی چې یاره څومره مال لا جمع کم سبا به مې بچي او بیا به هغې څه خوري بیا به د هغې دپاره مکانونه ني د هغې دپاره به کورونه ني د هغې دپاره به جایدادونه ني هغې به بیا څه کوي. حدیث مبارک کې راځي کله چې یو الله رب العزت بنده پیدا کوي نو فرشتې راشي د هغه قسمت ولیکي. نو د هغه په قسمت چې الله رب العزت څه لیکلي اب هغه ته میلاویږي. ته د دغې فکر او سوچ مه کوه الله رب العزت چې څه لیکلي که ته وله ډېر جمعواري وکړې او ډېر وله څیزونه راجمع کړي خو لیکن الله رب العزت د هغه په قسمت کې نه لیکلی نه میلاویږي ورته. ځکه حدیث مبارک کې راځي چې زه د یو کس نه د یو بنده نه څه څیز اخیستل وغواړم او دا ټول مخلوقات راجمع شي او هغه له ورکول وغواړي نشي ورکولی او زه ولې ورکول غوښتل وغواړم زه ولې یو څیز ورکوم او دا ټول مخلوقات راجمع شي او هغه نه اخیستل غواړي نشي اخیستی. نو چې الله رب العزت د هغه په قسمت کې څه لیکلي دي څه له ورکول غواړي اب هغه ته میلاویږي څه ته اخیستل غواړي اب د هغه نه اخلي څوک هم ونه نشي ورکولی.
بل فرمای چې هغه زهد او تقوا، هغه پرهیزګاری چې هغه د دنیا د حاصلولو دپاره، هغه زهد چې هغه د دنیا د حاصلولو دپاره. زهد خو راغې، خو لیکن دې کې مقصود د الله رب العزت رضا نه ده، نو دا بیکاره دی، بې فایدې دی. دا تا ته څه فایده نه درکوي، فایده به هله درکوي چې دغه زهد دا د الله رب العزت د رضا دپاره وي. الله به تا دپاره فایده مند وي، الله به تعالی فایده درکوي، او که نه نو دا بیا بې فایدې دي، بیکاره دي. او بل فرمای چې هغه لوی عمر، هغه دراز عمر چې په هغې کې د آخرت دپاره څه اعمال ونه کړي شي، دا بې فایدې دي. ځکه حدیث مبارک کې راځي چې د قیامت په ورځ به هر بنده د خپل ځای نه قدم نشي اوچتولی تر څو پورې د 5 سوالونو جواب نی ورکړی. په هغې کې لومبنې دا دی چې بنده ما تعالی زندگی در کړی وه، ژوند مې در کړی، په څه مشغله کې دې تېر کړی، په څه کې دې تېر کړی؟ آیا به صرف دا سوچو چې دنیا را غونډه کم، دنیا کمه ده، بچو دپاره مې کمه ده، بیا به څه چلی؟ او که نه سوچ بدلو، دا لږه شانتې زندگی دا د دې دپاره الله رب العزت راکړی چې ما پکې راضي کا، او هر عمل دا زما د رضا دپاره شوي، نو بلکل یقینا هغه سړی کامیاب دی. خو لیکن که د دې برعکس وي نو عثمان رضی الله عنه فرمای چې دا زندگی بیا بې فایدې ده، بیا د دې زندګۍ څه فایده نشته دی.